بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د پېښور د لای خیبر او تاترې په لمن کې راغونډ سوو د پښتون قام ډېر غړیالیو خوندو مندو ورونو عزیزانو، نن د حق او باطل جنگ ډېر فاینل اخري ځای ته رسېدلی دی. سیاست د عقل او شعور کار دی. په ښکنځلو به خفه کېږو نه، موږ ته د خلک ښکنځل نه کوي. پښتانه په ښکنځلو کې د راټ چال وړ دي. موږ ته به خلک بد نه وایي. غني خان وایي په والله چې د جنت ته به سم ستون، چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. خو موږ خلک دوکه کوي، موږ خلک د ښکنځاو په مشاعره اخته کوي. عزیزانو، برداشت به کوو، سړیتوب به کوو. نن پاکستان په والله چې د جنت به سم ستون، چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. عزیزانو، موږ ته به خلک ښکنځل نه کوي. موږ ډېر بد ښکنځلمار خلک یو، لیکن اوس یې نه کوو. اوس موږ خلک د خپل مقصده پر شا کوي. نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسېدلی دی. جمهوري قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوري قوتونه دومره وارخطا سو چې پاروند یو سړي په وردۍ کې ښکنځل کول. دا د دوی وارخطایي ده. زارز کوم مهرباني، زارز کوم څه وایي. یو خبره ورته کوم چې محترم فیلډ مارشل صاحب د قرآن شریف په حافظ دی. یو منټ ته خو خبره پرېږدې، مهرباني وکړئ. جی هغه نه تپوس وکړه چې څه وخت موسی علیه السلام کوه طور له ورغی او الله پاک غږ پر وکړي چې ته زما پیغمبر یې، فرعون لیونی سوی دی، ورسه هغه ته زما پیغام ورکړه. ده ورته وویل زما ژبه لږ کار نه کوي، د ما سره زما ورور هارون ملګری که. الله پاک ورته ویل چې ته مې ملګری کې. چې دوی روان سو، الله پاک څه ورته وویل؟ ویل ای موسی، تا ورور د فرعون سره په ادب خبره وکړي. الله پاک و پیغمبرانو ته وایي چې د هغه چا سره هم په ادب خبره وکړئ چې وانه مني. او دا لیوني راولاړ سوي دي، موږ ته لارې راشئ د ښکنځلو. موږ د خدای هغه سپایان یو، موږ چاته ښکنځل نه کوو، موږ چاته بد نه وایو. پاکستان و سیکیورټي ریسټ پاکستان آئین بیان کړی دی. د پاکستان آئین وایي کم څوک چې آئین نه مني، آئین ماتل کوي، آئین څیري، آئین جلا کوي، دا سیکیورټي ریسټ دی. موږ شکر دی نه یو. دا سیکیورټي ریسټ دا خلک دي چې آئین یې مات کړی دی، آئین یې تر پښو لاندې کړی دی، آئین یې و دغه ته رسولی دی. نن لګیا دي جنګي جنون یې روان کړی دی. جنګ کوو، هندوستان سره جنګ کوو، د افغانستان سره جنګ کوو، د پلاني سره جنګ کوو. و د عقل لیونیانو عقل نه لرئ. جنګونه خلکو پرېښي دي، جنګونه خلکو پرېښي دي. لومړی جنګ عظیم، دویم جنګ عظیم، جرمني، جاپان
د هغه بعد انسانان په علم کار کوي، په پوه کار کوي، په اسمانو کې ګرځي. نن جرمني او فرانس چې یو د بل په لکونو خلک وجلي دي، یو د بل سره روغې کوي. نن روس او جرمني چې په کورونو خلک یې سره وجلي دي، ګزاره سره کوي. ته پر دې خوا منډه وایې د افغانستان بارډر دې پر موږ بند کوي، لنډې کوتل دې پر موږ بند کوي، افغانستان بولدک دې پر موږ بند کوي او د واګا سره تجارت کوي. زنده آباد. په یوه وایه هندوستان زما دشمن دی، په بله د واګا څخه تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته، یو چین نشته. دا نه دی. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ ورور دی. عزیزانو، نن ورځ د علم ده. دوی بختور خلک موږ ته اسلام راښیي پر یوه ووټ چې خالي دا ټیک نشان. جمهوري خلک تیمور کوه، عمران پاټي تیمور کوه، فلاني تیمور کوه، ما ته یې راکه، څو رشوت درکوم؟ 90 کروړه روپۍ. 90 کروړه. ستا پلار دا مشین لري چې دا پیسې چاپوي. په 90 کروړه روپۍ په سلګونو سکولونه خلاصېدای شي. په 90 کروړه روپۍ په زرګونو لکونو انسانانو ته 15 میاشتې ډوډۍ ورکوېدلی شي. دا پیسې تا له کمې کې؟ غریب خلک حقاریان دي، روزانه نه مومي، بچي وږي دي، د صحت بندوبست یې نشته. ته هغه سړی ښه پاکستانی بولې چې لکه د ګنج پسه ځان خرڅوي، هغه ښه پاکستانی بولې چې بل په پیسو اخلي، او هغه انسان مرګ نه دی کړی. عمران خان تا چې عمران خان نو سم سړی، تا ولې وزیر اعظم کوي؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان ښکاره کړل؟ نن چې هغه د ضمیر د قیدي په حیثیت، د جمهوري قوتونو د نماینده په حیثیت ستا و جبر ته ټینګ سو، ستا و جبر ته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل. ته په زور پر شا کوې، چا پلار یې نشي کولی. دا ملک زموږ دی، دا ملک زموږ دی. عزیزانو، پېښور تاتره خیبر دا تاریخ لري. غړي به ناچو، غړي به ناچو. دلته د هر یرغلګر هډوکي مات شوي دي، دلته هر ظالم د تورو تر څوکو لاندې راغلی دی. دا چندو پهلوانان نه دي، دا به داسې تښتي لکه سویان که خدای کول. خو لږ زموږ منظم تنظیم غواړي، لږ زموږ دغه غواړي. خبره عزیزانو، پښتنو ورونو، زه چې پښتنو خبره کومه، پښتونخوا وطن کې چې هر څوک پروت دی، هندکو وایي، سرایکي وایي، ګلګیتي وایي، کوهستاني وایي، د دې وطن حق غم د ځان غم بولي. هغه د دې وطن بچی دی، زموږ ورور دی، زموږ سره ملګری دی. موږ به دا ټول د ځانه سره پر لارې بیایو. ورونو، خبره تا ته ده. پښتانه، پښتونخوا وطنه، خبره دا سیمې ته ده. ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی. دا خلک موږ پاکستانیان نه بولي. تا زما اوبه قبضه کې، تا زما ځنګلونه قبضه کړل، تا زما ماینس قبضه کړل. زه دې د ګرد جهان په مزدور بدل کم. موږ بیا هم نه دی ویل چې پاکستان مرداباد. نن دا وخت اویا لکه پاکستانیان په دوبۍ کې مزدوري کوي. ته ما پر خپل وطن نه پرېږدې. هغه وخت ولاړ، ولهغه ورځې ولاړې چې د پلار کره به ولاړې. هغه وخت ولاړې. نن ځوانان وزیر اعلیګان، بوډا سپین ږیري، بوډا وکیلان، بوډا عالمان د وطن په وسایلو پوه دي. موږ خپل وسایل په خپل خدمت کې، د خپل ولس په خدمت کې کارول غواړو. د چا څه خیرات نه غواړو، د چا څه زکات نه غواړو. سهیل افریدي به اوس راځي، تاسو ته مجلس کوي. عزیزانو، जी हाँ, मैं 1 मिनट उर्दू में